أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم درجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة طه شپاڑسم سپارہ آیات نمبر 71 قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل چکل حضرت موسیٰ علیہ السلام او د جادوگرو مقابله اشولا او جادوگرو ابیلل او حضرت موسیٰ علیہ السلام مقابله اگٹلا نو دک ځای کې فرعون د ټولو خلکو په منځ کې رسوا شو شرمنده شو او چې بیا لا جادوګرو ایمان راوړو په حضرت موسی علیه السلام باندې نو بیا ډیر زیات ملامت شو او د ډیری ملامتیا نه په جادوګرو باندې الزام ولګاو په ولګاو چې تاسو خپل منځ کې صلاح وا یعنی دا موسی علیه السلام تاسو استاد دی او تاسو شاګردان یې دا الزام هم په جادوګرو باندې ولګاو او بیا ورله دمګي ورکړله د ډېرې ملامتیا د وجې نه دمګي ورله ورکړله چې زه به ستاسو لاس او خپې ګډ وډ پرې کړم یعنې چې ښې درله لاس پرې کوم نو ګس خپه به درله پرې کوم او د هغې نه وروستو بیا په سولی کوم د کجورو په تنو پورې به ځوړندوم چې په دغې زخمي حالت کې د لوږې او د تندې نه تاسو مړه شئ دا قسمه دمګۍ ورله ورکړلې خو چې کله جادوګرو د حضرت موسی علیه السلام معجزه ولیدله نو چې کله یو عاقل کس وي او دی پوهه وي او د الله تعالی حق ښکاره کړي نو دی بیا د چا پروا بیا نه کوي هغې هغه هر څه قبول کړل خو په حضرت موسی علیه السلام باندې ایمان راوړو او راغلي کافرانو او دغه مجلس کې د الله تعالی اولیاء دي جوړ شو د الله اولیاء دي جوړ شو تش مسلمانان نه علماء لیکلي دي چې دا د حضرت موسی علیه السلام د صحبت د برکت نه چې د هغه سره صحبت وکړو یو ځای شو په اخلاص سره الله ته چې کوم دي لوی لوی اولیاء جوړ کړل د دې وجې نه علماء لیکلي دي صحبت دا ډېر لوی اثر لري ډېر لوی اثر لري مولانا رومي رحمه الله هغه یو شعر ویلی دی او شعر کې ویلی دی چې د اولیاء سره یو صحبت دا د 100 کالو د بیریا عبادت نه زیات غوره دی د 100 کالو د بیریا عبادت نه زیات غوره دی نو مفتی شفیع صاحب رحمه الله ما د خپل استاد نه تپوس وکړو چې یاره زه د دې شعر په مطلب باندې پوه نه شوم چې د اولیاء الله سره یو صحبت کول رومي صاحب لیکلي دي چې دا یو صحبت د 100 کالو د عبادت نه زیات غوره دی نو ما خپل استاد فرمایل چې زه به لګ علو نور وکم
زه وایم د زرو کالو بیریا عبادت نه د اولیاو سره یو صحبت په اخلاص سره ډېر غوره دی. ما ورته وی چې څنګه جي وی چې یو سړی عبادت وکړي بیر یې وکړي خو بیا هم د ده دپاره دا ګارنټي نشته چې د خاتمه په ایمان کېږي په کفر باندې به کېږي. او چې کله د اولیاو سره صحبت دا په اخلاص سره وکړو وي د دې برکت دا دی چې د کم سے کم خاتمه به الله تعالی په ایمان سره کوي. صحابو کې لوی لوی مفتیان معاذ بن جبل رضی الله عنه سره په ورځ د قیامت ته علماو جنډي خو معاذ رضی الله عنه ته څوک مفتی او عالم نه وي ځکه د عالم او د مفتی درجه ډیره کمه ده. صحابي رسول ورته وي صحابي د نبی اسلام سره صحبت کړی دی د هغې د وجې نه د صحابي درجه ډیره لویه ده. مونږ وایو یو کس د ایمان په حالت کې یو پیره رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم لیدلی دی یو پیره لیدلی دی یو منټه یو سیکنډ صحبت یې ورسره کړی دی. مونږ وایو د ټولې دنیا اولیاء اقطابو او غوثونه څومره لوی لوی اولیاء چې دا ټول د هغه د خپو خور ته نشي رسېدلی دومره لویه درجه ده. وي دا ولې وي دا صحبت رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کړی دومره لوی اثر لري. حکیم اختر صاحب یو مثال لیکلی دی هغه وایي ګورې یو سړي سره 2 لکه روپۍ پرتې دي 2 لکه روپۍ پرتې دي او په دې 2 لکو روپو باندې مثال په طور یو سړی خپل زکات دا د روژې په ډومبۍ ورځ باندې وباسي 2 لکه روپۍ دي ورسره په دې 2 لکو روپو باندې غونډ کال تیر شو او د روژې په ورځ ډومبۍ ورځ باندې دې زکات وباسي د روژې نه یو ورځ مخکې د سره 50,000 روپۍ نورې رالې نو چې کله نورې پیسې ورسره رالې که نه د سره خو نورې مخې ته 2 لکه روپۍ پرتې دي که نه صاحب نصاب خو دی که نه نو دغې روپو صرف یو ورځ ورسره تېره کړه د نورو روپو سره خو د دې نورو روپو په برکت سره په صحبت سره دا 50,000 روپۍ هم ځوانې شوې. څه مطلب و چې د 2 لکو نه زکات ورکوي نو په دې خو غونډ کال تېر شوي د زکات یې ورکوي که نه خو دا 50,000 ولې ورکوي وي دا د دغې پیسو د مرګستیا د وجې نه چې کوم د 50,000 روپو زکات ورکوي. نو هغه وی اولیاو لوی لوی قربانۍ مجاهدې کړي دي او چې ته ورسره میلاو شوې صحبت ته ورسره وکړو نو د هغه صحبت ته وجې نه به الله تعالی هم لوی مقام درکړي. نو د دې وجې نه دلته کې وي د جادوګرو صحبت دا د حضرت موسی علیه السلام سره په صدق باندې وکړو الله تعالی ورته ایمان نصیب. او ګوره د اوبه مونږ راوالو اوبو د پریټ د وورې سره صحبت ته ووسو هلته دې الله تعالی وره جوړه کړي دغه وره راوالو او دا وره بیا د اوبو سره صحبت وکړي نو بیا دې اوبه جوړې شي نو هر سړی دا د بل سړي چې کوم دی رنګ خامخا نیسي چې کوم پې غالب شي. نو دلته کې موسی علیه السلام د جادوګرو یو خدا چې ادب یې وکړو دویم دا په صدق او اخلاص سره چې کوم دی صحبت وکړو الله تعالی ورته ایمان نصیب. نو دې کې فرمایي قال موسی علیه السلام قال نو فرعون وویل آمنتم تاسو ایمان راوړو له په د باندې یعنې په موسی علیه السلام باندې قبل مخکې د دینه ان آذن لکم چې ما اجازت درکړې تاسو ته چې ما اجازت لا نه درکړې تاسو هغې نه مخکې بغیر زما د اجازت نه تاسو ایمان راوړو یعنې د خلکو ته ښودله چې دا جادوګر هم زما نه بغیر څه نشي کولی نو هغې خو وکړو قبل مخکې د دینه ان آذن لکم چې زه اجازت درکړم تاسو ته انه لکبیرکم بېشکه دی یعنی موسی علیه السلام انه بېشکه دی یعنی موسی علیه السلام لکبیرکم ستاسو مشر دی الذي چا چې علمکم السحر ښودلی دی تاسو ته سحر په جادوګرې الزام ولګو چې موسی علیه السلام نه د سحر زده کړی دی او ستاسو منځ کې صلاح و دا ستاسو مشر استاذ دی اوس دمکي ورکوي فلا اقطعن زه به خامخا پرې کړم ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف ګډوډ یو لاس بله خپه چې ښې درله لاس پرې کوم نو ګس خپه به پرې کوم چې ګس لاس پرې کوم ښې خپه به پرې کوم دا دواړه به درله ګډوډ پرې کوم. علما وایي چې یا خدا چې دا د فرعون سزا په خپل حکومت کې دغه سزا وه خلکو له به سخترینه سزا دکه ورکوله او بعضې وایي چې دی د خلکو د دغه دپاره چې د خلکو دپاره دا د عبرت نشانه جوړه شي او نور څوک په موسی علیه السلام باندې ایمان را نه وړي نو د دې وجې نه دا سخترینه سزا یې وله ورکوله. و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف ګډوډ ولأصلبنکم
او زب ضرور بالضرور تاسو په سولې کما فی جذوع النخل د کجورو په تنو کې مطلب دا شنو به د لاس او خپې کټ کم دغه نه ورستو خو په سولې باندې کم نو د تندنا او د لوګینا د دینه به کوم دي تاسو مړ شي خلک بدن عبرت والی ولا تعلمن تاسو به خامخا تاسو به پوه شئ تاسو ته علم وشي تاسو به او پیژنئ اینا اشد عذابا وابقا اینا چې څوک به مونږ کې اشد عذابا وابقا سخت او پایدار عذاب ورکوونکی دی چې ستاسو رب هغه چې کوم دی مال سخت او پایدار یعنی همیشه عذاب راکوونکی دی او غوزه تاسو له سخت عذاب درکوم په مونږ کې څوک زیات عذاب ورکوونکی دی اینا چې څوک په مونږ کې اشد عذابا وابقا سخت عذاب او پایدار عذاب ورکوونکی دی قالو نو د جادوګر ورته وویل لن نؤثرک مونږ هرگز ترجیح نه درکو تعالی علی ما په هغه څه باندې جاءنا چې هغه مونږ دراغلی دی من البینات د واضح دلایلنا تعالی مونږ ترجیح ستا قول نه مونږ ترجیح نشو درکولی په هغه معجزاتو باندې کوم معجزات چې مونږ د موسی علیه السلام لیدلی دي او حق مونږ پیژندلی دی حق مونږ قبول کړی دی هغه یا چې کوم دی د موسی علیه السلام معجزې ته مراد دي دواړه یا د بيدوا لاس په چې کوم دی پړکېدو د نور په شان دی یا غمسا به ورلړه کړله او ټول خاماران د جادوګر هغه په یو خړپ باندې تیر کړل نو یا دغه دواړه معجزې مراد دي چې دی له موږ ستاسو قول له موږ په دې باندې ترجیح نشو ورکولی چې دا پرېږدو ستا قول واخلو او حضرت عکرمه رضی الله عنه لیکلي دي هغه وایي چې دلته کې د بینات نه مراد دا دی چې دی کله په سجده باندې پریوتل الله تعالی ته نو الله تعالی ورته په سجده کې دنه د جنت اعلی مقامات اخودل نو د جنت مشاهده دی د دنیا په سترګو باندې دلته کې وکړله الله ورته ارس اخودل نو بینات نه مراد دا دی چې موږ د الله څخه ښودلي دي نو موږ ستا قول له په هغې باندې ترجیح ورکولی شو خو هغه ستا قول له چې کوم دی ترجیح نشو ورکولی قالو جادوګر وویل لن نؤثرک هرگز مونږ ترجیح نشو ورکولی علی ما په هغه څه باندې تعالی را قالو جادوګر لن نؤثرک هرگز مونږ تعالی ترجیح نشو درکولی علی ما په هغه څه باندې جاءنا چې هغه راغلی دي مونږ ته من البینات د واضح دلایلونه والذي او هغه ذات فطورنا چې مونږ پیدا کړیو فقضی پس ته کوه ما هغه څه انت قال چې ته یې کوونکي چې څه دې خوښوي نو بس ته وکړه خو موږ ستا قول له ترجیح نشو ورکولی البته موږ به هغه دلایلو له ترجیح ورکو او ستا قول به پرېږدو انما تقضي بېشکه ته فیصله کوونکي انما تقضي بېشکه ته فیصله کوي هذه الحیات الدنیا په دې دنیا کې انما بېشکه تقضي تکو فیصله کوي هذه الحیات الدنیا نو په دې دنیا کې کولی شي او په آخرت کې ستا فیصله نه چلیږي هلته د الله تعالی فیصله چلیږي انا آمنا بېشکه موږ ایمان راوړی دی په ربنا په خپل رب باندې لیغفر لنا دپاره دې چې هغه بخښنه وکړي موږ ته چې هغه معاف کړي زموږ دپاره خطایانا زموږ ګناهونه زموږ خطاګانې وما او هغه څه راته معاف کړي اکرهتنا چې تا مجبوره کړي مونږه علیه په هغې باندې من السحر د سحر نه نو دوی خو فرعون نو مجبوره کړی بلکې فرعون دوی ته لالچ ورکړی بلکې دا جادوګر په خپله د موسی علیه السلام د مقابلې دپاره راغلي خو چې کله رالل نو موسی علیه السلام ته یې مونږ له به څه راکئ چې مونږ وګټو نو هغه وایي زه به تاسو وزیران او مشیران جوړ کړم خپل نږدې خلک به مو جوړ کړم نو وی چې دی خو فرعون نو مجبوره کړی نو مفسرینو لیکلي دي چې دی په اول کې په خپله خوښه راغلي خو چې کله دی حضرت موسی علیه السلام ته مخامخ شو نو دی هلته کې زړه ووه چې یاره دا خو معجزه ده دا جادو نه دی دی وپېژندو نو دی بیا مقابله د موسی علیه السلام سره نه کوله خو فرعون بیا مجبور کړل چې خامخا مقابله کوي په زور باندې نو یو قول پکې دا دی چې الله جادوګر وي چې وما او د هغه څه اکرهتنا
چې تا زبردستی کړی و په موږ باندې علیه من اکرهتنا چې تا مجبوره کړي وو موږ علیه په هغې باندې من السحر د سحر نه. یو مطلب یې دا دی. او دویم مطلب یې دا دی چې په مصر کې به فرعون د جادو چې کوم مکتبونه کولاو کړي نو په زور به خلکو له هغې کې تعلیم ورکوو، په زور به دا جادو زده کوو. نو د دې وجې نه د جادوګرو ووی چې د هغه څه بخښنه مونږ غواړو چې په کوم څیز باندې تا مونږ مجبوره کړي وو. انا آمنا بېشکه مونږ ایمان راوړی دی بربنا په خپل رب باندې لیغفر لنا دپاره دی چې هغه بخښنه وکړي زمونږ دپاره، لیغفر دپاره دی چې هغه معاف کړي لنا زمونږ ته خطایانا زمونږ ګناهونه وما او هغه سره ته معاف کړي اکرهتنا چې تا زبردستی کړې ده په مونږ باندې چې تا مجبوره کړي یو مونږه علیه په هغې باندې من السحر د سحر نه. والله خیر و ابقا الله تعالی ډېر غوره دی و ابقا او باقي پاتې کېدونکی دی. الله تعالی ډېر بهتر دی او باقي پاتې کېدونکی دی. انه بېشکه هغه یعنی انه من بېشکه هغه څوک یأتی چې راغې ربه خپل رب ته مجرما مجرم نو فإن له جهنم نو بېشکه د هغه دپاره جهنم دی لا یموت فیها ولا یحیا نه به مړ کېږي فیها په دې جهنم کې ولا یحیا او نه به ژوندی پاتې کېږي په دې جهنم کې. مطلب دا چې نه به مري او نه به رغېږي. کوئی سړی مړ کېږي نو بیا هم ښه شوه د کافرانو دپاره که نه، خو نه مرګ خو هلته کې نشته دی، مړ کېږي به نه څوک همیش دپاره به دا تکلیفونه سکي. الله تعالی دې موږ ټول محفوظ وساتي. ومن یأته او هغه څوک چې هغه راغی ومن او هغه څوک یأته چې هغه راغی یأته چې هغه راغی چاته الله تعالی ته مؤمنا مؤمنو په دې حال کې ورته راغی چې دې څو مؤمنو قد عمل الصالحات په تحقیق سره عمل کړي او نیک فاولئک لهم درجات العلا دا خلق دي چې د دې دپاره درجې اوچتې دي، اوچتې درجې دي دې دپاره. جنات عدن جنت دې د همیشه پاتې کېدو تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د دې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به وي دوی په دې کې. وذلک جزاء او دا بدله د من د هغه چا تزکا چې هغه پاک شو د کفر او د شرک نه په دنیا کې. کوم څوک چې په کفر او د شرک نه پاک لاړو د هغې دپاره دا جنت دی، او څوک چې د کفر او د دغه بوی پکې و د شرک بوی پکې و په هغې باندې بیا جنت حرام دی، هغه جنت ته نشي داخلی دی. قال آمنتم قال نو فرعون وویل آمنتم تاسو ایمان راوړو له په ده باندې یعنې موسی علیه السلام باندې قبل ان آذن لکم مخکې د دې نه چې ما اجازت درکړې و تاسو ته انه لکبیرکم بېشکه دی یعنې موسی علیه السلام ستاسو مشر دی الذي چا چې علمکم السحر تاسو ته ښودلی دی سحر فلوقطعن زه به ضرور به ضرور کټ کمه ایدیکم لاسونه ستاسو و ارجلکم او خپې ستاسو من خلاف ګډوډ ولأصلبنکم او زه به ضرور به ضرور تاسو به سولی کمه فی جذوع النخل د کجورو په تنو کې ولتعلمن او زه به ضرور به ضرور وښیم تاسو ته اینا اشد عذابا و ابقا چې څوک دې مونږ کې زیات سخت زیات عذاب زیات او فایدار عذاب والا. قالو نو د جادوګرو وویل لن نؤثرک هرګز مونږ ترجیح نشو درکولی تا ته علی ما په هغه څه باندې جاءنا چې هغه راغلي دي مونږ ته من البینات د واضحه دلایلونه والذي هغه ذات فطورنا چې هغه مونږ پیدا کړي یو فقضی پس ته کوه ما هغه څه انت قاض چې ته یې کوونکي هر څه چې ته کوې هغه کوه انما تقضی بېشکه ته فیصله کوې هذه الحیات الدنیا په دې دنیا کې انا آمنا بېشکه مونږ ایمان راوړی دی بربنا په خپل رب باندې لیغفر لنا دپاره دې چې هغه وبخي مونږ ته خطایانا زمونږ خطاګانې زمونږ ګناهونه وما او هغه څه راته وبخي اکرهتنا
چې تا مجبور کړي مونږه علیه په هغې باندې من السحر د سحرنا والله الله تعالی خیر و ابقا غوره دی او باقي پاتې کېدونکی دی انه من یأتی ربه بېشکه هغه څوک چې راغی خپل رب ته مجرما مجرم فإن له جهنم بېشکه د هغه دپاره جهنم دی لا یموت فیها ولا یحیا دی به نه مړ کېږي په دې جهنم کې ولا یحیا او نه به ژوندی پاتې کېږي ومن یأته او هغه څوک چې راغی هغه ته یعنې الله ته مؤمنا مؤمن قد عمل الصالحات په تحقیق سره عمل یې کړي نیک فاولئک لهم درجات العلا همدا خلک دي چې د دې دپاره به اوچتې درجې وي جنات عدن جنت د همیشه پاتې کېدو به وي تجری بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د دې نه نهرونه خالدین فیها دی به همیشه وي په دې کې وذلک جزاء او دا بدله د هغه چا ده وذلک جزاء او دا بدله من د هغه چا ده تزکا چې هغه پاک شو سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله امين